السلام علیکم ګران کتونکو زه یم ماجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهاني. ګران کتونکو څنګه تاسو له پته ده غټ اختر رانږدې دی، خو دې سره سره چې کوم دی په پېښور مختلفو روډونو باندې چې کوم دی غیر قانوني مویشي منډۍ جاري دي. دې حوالې سره چې کوم دی اے سی کینټ او ایس پي سی بي صاحب راوتې دي. دې سره به خبرې کوو چې یاره دا وجه څه ده چې دا خلک راځي منډۍ ته نه ځي او دغه ته دي چې کوم دی منډیانې قایم کړي دي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی غټ اختر رانږدې دی، خوشحاله ورځې دي، هر سړی خوشحاله دی، قربانۍ دپاره خلک څاروي مخلي لګیا دي. منډیانې شته خو خلکو په روډونو باندې مویشي منډې ولې لګولي، څه وجه ده دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. I am Syed Basharat Hussain, Additional Assistant Commissioner Kent. تاسو ټیک وایي، خو داسې وو، خو اوس یو څو ورځو نه چې زموږ د ټرافیک پولیس، زموږ سی ایم جي سټاف او د ډسټرکټ ایډمنسټریشن چې کوم کاوشونه وو هغه رنګ روړل. تاسو د دې شي چې دا بالکل کوهاټی چوک دی او دې کې ډېر معمولي تعداد کې اکا دوکا که تاسو ته څه څاروي ښکاري به ادروایز دلته بالکل منډۍ ختمه شوه. د نه علاوه چې دا ګاډي خانې والا یا گنج گیټ والا چې کومه منډۍ وه هغه هلته چې تاسو لاړ شئ روډ بالکل فری دی او هېڅ قسمه چې دی هلته داسې څه منډۍ نشته دی. دا وجه څه ده؟ لکه په کار دا دی چې د سیټي کې داسې دي سره تاسو ځلي انتظامیه سره یا میټروپولیټن سره ځای نشته، لکه د ښار خلک ټول ځي کلو له څاروي اخیستو له، که دلته کې دې سره معمولي شانې ځای وی او یو وړه منډۍ اجازت یې ورکړې نو ښه به نه وی؟ چې پېښور کې تقریبا 7 نه 9 منډیانې چې دي هغه باقاعده نوټیفاید دي، اجازت شته او د هغوی هلته هر قسمه سهولت چې دی څاروو دپاره انسانانو دپاره هر قسمه سهولت ورکړی شوی دی. ډاکټر هلته موجود دی، لایف سټاک والا دي، د نه علاوه چې دی سی ایم جي سټاف هلته اویلیبل دی، د نه علاوه پولیس چې دی هلته دی، ټرافیک پولیس زموږ هلته ډیپیوټډ دی، زموږ اے سی ګان والا ځي. نو داس خبره نشته دی، خو بس خلکو په ذهن کې دا خبرې چې کېدی شي د اعترافو کې یا کلو کې چې دی مال ارزان ملو شي دې دپاره خلک هلته دي. لکه په تېر کال مونږ کتلي دغه د کې ځای نو ماشاءالله نن هغه رنګ سیستم نشته، ګاډي روا دوا دي، روډ کلو دی، عوام له هم سهولت دی، خو هغې نه باوجود هم ایکه دوکه خلک ولاړ دي. وجه څه ده دي دا؟ ګورئ جي که دوکه خلکو دپاره بیا چې دی زموږ سټاف اویلیبل دی، ټرافیک پولیس شته، زموږ سی ایم جي سټاف شته، موږ هم راځو هغوی ته موږ کوشش کوو چې موږ مخکې ورته ایډوایس وکړو چې دلته نه تاسو دا ځای خالي کوئ، ولې چې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. نو په ایډوایس ونه شي نو بیا خامخا بیا هغوی خلاف چې کوم قانوني کاروایي دی هغه هم کوو. نو تاسو د ده چې کوم آوټپوټ دی هغه ډېر ښه راغلی دی. تاسو لیدی شي، تاسو خپله وویل چې اکا دوکا، نو اکا دوکا مخکې خو دلته داسې حال و چې سړی به تېرېدی نه شو. نو اکا دوکا دی انشاءالله هغه امپرومنټ به هم راشي او تاسو ته به یو داسې مال به نه ښکاري. بروبر تاسو چې کومې 9 منډیانې یادېږي دا د عوامو نه ډېرې زیاتې لرې دي. ما مطلب دا و چې په سیټي کې په ښار کې دننه یو پلاټ نیم میټروپولیټن څخه داسې نشته دی چې د عوامو سهولت دپاره دلته کې یو وړه منډۍ ولګېږي. ګورئ جي دومره لرې نه دي، دا رنګ روډ دی، رنګ روډ باندې غټې غټې منډۍ لګېدلې دي. د کالا منډۍ شته، زموږ د رنګ روډ والا منډۍ شته، جمیل چوک والا منډۍ شته. د نه علاوه چې دی باقي چې کوم رنګ روډ باندې چې د ایسټ سایډ ته ډېر داسې دغه دي چې د یو رنګ په دننه کې دا تاسو ته میلاوېدی شي. نو منډیانې نوټیفاید دي، نږدې دي، خلک چې کلو ته ځي نو کلو په نسبت دا رنګ روډ خو ډېر زیات نږدې دی. او باقي که تاسو خامخا وایئ چې ښار ته یې راولو نو ښار خو تاسو وګورئ چې صرف شاپس دي، ښار کې ریسټورنټس دي، داسې وړه وړه دوکانونه دي، دنګې دنګې کوڅې دي، نو هلته چېرته جوړ کېږي. ګرانو کتونکو دا اے سی کینټ سید بشارت حسین صاحب څنګه تاسو د خبرې اورېدې. ښار کې دومره ځای نشته خو عوامو سهولت دپاره مختلفو ځایونو کې چې کوم دی منډۍ قایم دي. دا وه زموږ د نن ویډیو. نوې ویډیو څخه تاسو خدمت کې بیا جاري کوو. موږ له اجازه راکړئ د لوی الله په امان.